اسرائیل د نجات دی. فرعون ته حضرت موسی علیه السلام معجزات وړاندې کړل، خو لیکن فرعون ونه منله او د فرعون سرکشي او ظلم او تکبر نور هم سیوا شو. څو کاله مسلسل حضرت موسی علیه السلام فرعون ته دعوت د ایمان ورکړ، په مختلفو طریقو باندې مختلف معجزات ورته پیش کړل، خو لیکن فرعون هغه چې دی د ایمان راوړلو. الله جل جلاله د فرعون د غرق کېدو او د بني اسرائیلو د نجات فیصله وکړه. حضرت موسی علیه السلام ته الله جل جلاله وحی وکړه چې ته د شپې په وخت کې بني اسرائیل د مصر نه بوځه شام ته. بني اسرائیل هغه چې فرعون ټول خپل غلامان او خادمان جوړ کړي. موسی علیه السلام ته الله فرمایل ته بني اسرائیل د شپې روان کا او تاسو مصر کې یې د مصر نه شام ته بوځه. حضرت موسی علیه السلام دارنګ وکړل، ټول بني اسرائیل د ځان سره روان کړل، د مصر نه ووته د شپې. فرعون ته اطلاع ملو شو د پښمنۍ او د سحر په ټیم کې چېرې بني اسرائیل خو لاړل ووتل د وطن نه او مصر یې پرېښه او شام ته ځي. نو فرعون خبر ولېږلو فی المدائن حاشرین خلکو ته او خپل لښکر او خپل خلک یې راغونډ کړل. چې کله خلک راغونډ شو نو هغوی ته یې ویل ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. اول یې ورته غونډې دعوت ورکړو او دغه قبطیان د فرعون چې کوم قوم دی دوی ته ویل کېږي قبطیان، دوی چې دی د بني اسرائیلو خلاف راوپارول او ورته وایي چې ان هؤلاء لشرذمة. یو خدا چې کوم خلک وتښتېدل د مصر نه یعنې بني اسرائیل، نو دا ډېر سپک خلک دی. یو خدا حقیر او سپک خلک دی او بل دا د قلیلون دی ډېر لږ خلک دی، دی ډېر زیات لږ دي. اوس دی څومره وو نو د دی نه قرآن کریم ساکت دی. دارنګې په حدیثو کې هم د دې ذکر نه دی راغلی چې بني اسرائیل څومره وو. قرآن کریم کې الله فرمایي قلیلون لږو، څومره لږو. اگر چې اسرائیل روایات او تاریخي روایات دا دی چې بني اسرائیل شپږ لکه وو، خو بهرحال تحقیقي کول پکې نشته دی. او دوی چې دی نو ورپسې شول، دا خپل خلک را ټول کړل او دوی ته ویل چې دا بني اسرائیل لشرذمة، دا سپک خلک دی. دویمه خبرې ورته دا وکړه دا ډېر لږ دي، زموږ په مقابله کې موږ خو ډېر زیات یو. او بله دا ده چې دی خو ډېر لږ دي او دومره غلط کار یې وکړو او زموږ خلاف بغاوت یې وکړو، دا خو دی موږ هسې غوسه کوي او موږ ته غوسه راولي. او بیا ورته څه وایي وإنا لجمیع حاذرون، موږ خو اصلحي والا خلک یو. فرعون خپل قوم ته وایي چې موږ خو اصلحي والا یو او بني اسرائیل خو بغیر اصلحي خلک دی. بهرحال الله جل جلاله فرمایي فاخرجناهم من جنات وعیون، موږ دا بني اسرائیل د باغونو نه او د شینو نه راوویستل، یعنې کوم مزو کې چې دی وو هغې مزو نه خو را بهر کړل. انو د حضرت موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل وړاندې لاړو، دی ورپسې شاته چې دی نو ور روان شول. فاتبعوهم مشرقین، دی ورپسې روان شول دا بني اسرائیل او دکه رنګې دی را لاندې کړل. بني اسرائیل را لاندې کړل، دا د سحر ټیم د لمر د راختو ټیم چې دی ورپسې شاته راورسېدو. فلما تراءى الجمعان، هر کله چې دواړه یو بل ته مخامخ شوې نو بني اسرائیل راګیر شول، ځکه مخکې ته دریاب راغی، دریای کلزم او شاته د فرعون لښکر دی او بل غټ لښکر دی ورسره او د فرعون نه ویرېدل هم د فرعون ظلم او تکبر هر چاته معلوم او ظالمو. انو قال اصحاب موسی انا لمدرکون، موسی علیه السلام ته ملګري وایي چې بس دا د اوس خو راګیر کړو نو اوس خو مونږ قابو شو او ونیولی شو. قال کلا، موسی علیه السلام وفرمایل هرګز داسې نشي کېدی، دی مونږ هرګز چې دی نو نشي نیوی. ان معي ربي سيهدين، زما سره زما پروردګار دی، هغه به چې دی نو ما ته لاره ښیي. الله جل جلاله فرمایي موسی علیه السلام دعا وکړه، ځکه شاته نه دشمن راغی، مخکې ته لاره بنده شوه، دریاب راغی. موسی علیه السلام دعا وکړه، دعا الله جل جلاله قبول کړه. الله جل جلاله وحی وکړه موسی علیه السلام ته، دا کومه امسا چې د په لاس کې نیولې ده دا یې سمندر ته راخلاصه کړه. سمندر ته یې راخلاصه کړه، 12 لارې پکې الله جل جلاله جوړې کړې. او 12 لارې څنګه جوړې شوې؟ نو چې څنګه یې اوبو د لار راوبغوله، هغه اوبه په خپل ځای باندې ودرېدې او لارې پکې جوړې شوې. نو اوبه ودرېدې او داسې لکه ودرېدې غوندې او چپې چپې ودرېدې، نو غرونه غوندې جوړ شول.
اغلار الله جل جلاله وچکړي حضرت موسی عليه السلام سره د خپل ملګرو نه پاغي کې چې دین وردن نشو موسی عليه السلام او بني اسرائيل چې تسنګ پور شول نو بل طرف له فرعون د لخر اخیری سر ټول خلق را دن نشول یعنی دیتنه اوت لوغي په کرادن نشول هغه وخت کې الله جل جلاله بر روان کړي او خو الله جل جلاله قدرت لوي ولیکن چې ټول کپتان د فرعون لخر په کرادن نشو او الله جل جلاله بر روان کړي ان هغه ټول پکې الله جل جلاله چې دی ورک کړل فرعون پکې الله جل جلاله ورک دا ټول قوم فرعونیان ټول الله جل جلاله چې دی په هغه کې غرق کړل او الله فرمایي او اورثناها بني اسرائيل دا وی چې کوم خزاني وي دا وی چې کوم مال او دولت او کوم زایونه او کوم بنگلي وي هغه ټول موږ میراث کې بني اسرائيل ته ورکړل بني اسرائيل دا ارث چې دی ملاو شو او الله جل جلاله حضرت موسی او دا ملګرو ټول ته چې دی نجات ورکړو بیا الله فرمایي ثم اغرقنا الاخرين هغه نور چې کوم خلق پاتې او د فرعون کوم قوم هغه ټول چې دی نو ورک کړل نو دا د فرعون مقابله د حضرت موسی عليه السلام سره وا الله جل جلاله اخر چې دی نو فرعون غرق کړ الله جل جلاله ارشاد فرمایي واوحينا الى موسى او وحي وکړه موسی عليه السلام ته ان اسر بعبادي او وحي ورلدا وکړه دا چې بوزته بندگان زما د شپې بوزا دا چې د شپې بوزا بندگان زما انکم متبعون بشکره د بني اسرائيل تاسو پسې بدرشي یعنی دا بني اسرائيل دا فرعونیان تاسو پسې نشدي درځي انکم متبعون تاسو اتباع کول شي یعنی چې کله تاسو کوزي او تاسو شام تزيد د فرعونیان د پسې خامخارجي فارسل فرعون فقل فرعون في المدائن فخارون کی حاشین راجمع کون کی دلخکر یعنی خلقو ته خبر ورکو او خپل لخکر راغون نکړي ان هؤلاء لشرذمه قليلون او بیا سوي بشکره بني اسرائيل دا یا وډل دا لگا قليلون دا یا وډل دا لشرذمه قليلون لگا یعنی دا خلقو ته خلق دي وانهم لنا لغائزون او بشک دوی مونږ لرا مسکړیو یعنی دای خامخا مونږ لرا وسرا واستون کی چې داسې کارونه کوي وانا لجميع حاضرون او بشک مونږ خامخا یا وډلا اصلاح لرون کیو مونږ سره خو اصلاح شته او د مقابله کی مضبوطیو فاخرجناهم من جنات وعيون فسراو استلمون غزوی لرا یعنی بني اسرائيل د باغوننا او د چشمونا وكنوز او د خزانونا ومقام کریم او د زاونو عمده او خستونا د اعلی ذاونه مجدين راو استل كذلك او هم داسم وکړل واورثناها بني اسرائيل او میراث کې ورکړل اغزاینا بني اسرائيل تا فاتبعوهم مشرکین فسروان شول دوی یعنی دا بني اسرائيل پس دوی روان شول مشرکین د نمر خطو په وخت کې یعنی دای چې کله غیر اعلان نکړل انو اگر د نمر خطو وختو فلما ترى الجمعان پس هر کله چې ولیدلو دواړو ډلو یو بل ولیدلو قال اصحاب موسى انا هو الملګرو د موسی عليه السلام انا لمدركون بشک مونږه خامخاونی ولې شو مونږه فلان دکړې شو بس دا راو رسید را پسی قال كلا وفرمایل موسی عليه السلام هرگز منشي ولې دې مونږه نشی رانی وي ان معي ربي سيهدين بشک د ما سره رب زماني او هغه بخامخا ما تلار خای ما تبع هغه چې نو خامخا لار خای فاوحينا الى موسى عليه السلام دعا وکړه چې شاتم دشمن دی مخکم دریاب لار بند دا یا الله سبکیږي فاوحينا الى موسى پس وحی وکړه موسی عليه السلام ته ان اضرب بعصاك البحر دا چې وها پدې همسا خپل سره دریاب لرا دا خپل ډنګوري دریاب تر وغوا فانفلق ان اوشاو دل دریاب فكان كل فرق انو شوا هر حصہ کالطود العظیم لک غرلوی او به ادری دی او داسې ادری دی لارې پکې جوړې شوي چې د لارو مینځ کې کمزایو او به داسې شوي لکه یو لوی غر دی نه جوړ شو ثم ازلفنا بیا مرانږدې کړل ثم الاخرین دغه ځای ته نور قوم یعنی ټول فرعونیان په هغه اوبو کې چې الله جل جلاله هلاک کړل وانجینا
موسى او نجات ورکو موسى عليه السلام تا ومن معه اجمعين او اغچاتا شرد سرو طولتا نجات ورکو ثم اغرقنا الاخرين او بیا مغرق النور یعنی قوم د فرعون چې کم پاتیو هغه مچدين هم غرقو ان في ذلك لآية بشک خامخا پدی واقعه کی دلیل عبرت ته وما كان اكثرهم مؤمنين او ندی زیاد د ایمان راوړون کی یعنی ډیرو د فرعون په قوم کې ډیرو لږ خلکو ایمان راوړو اکثر خلکو ایمان نه راوړي او یادا عام دی یعنی اکثر خلک تیرا مراد دی د دنیا اکثر خلک ایمان راوړي او په دې دلایلو کې او په دې واقعاتو کې مور او فکر چې دینو نه کوي فإن ربک او بشک پروردگار ستاله هو العزیز الرحیم خامخا هغه غالب دی او رحم کوونکی دی صدق الله العظیم